صرف پمیمی و موجنا ترسینی راشی زړتا پنوم د محمد می حوصلی راشی زړتا پنوم د محمد می حوصلی راشی. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائی لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. کا سند په دین کې نه وي نو بیا به چې چا څه غوښتل بس حق به ویلي چې کوم انسان زړه له سره اتلل نو هغه به ویل. الله تبارک وتعالی امت محمدیه زړه باندې د خبرې القاء کړله چې د نبی له صلوات و سلام ته چې د کوم خبرې ته نسبت کی نو هغه په یو سند سره چې مستند وي چې د هغې خپل سند وي. خو امام بخاری رحمت الله علیه، امام مسلم رحمت الله علیه، امام ترمذی رحمت الله علیه، امام ابو داود رحمت الله علیه د حضراتو کتاب ولیکو او د حدیثو دا ټول کتابونه رالل نو لہذا هغې به خپل خپل سند خپل خپل کتاب کې ولیکو او دغه کتابونو نسبت د هغه مؤلفین او حضراتو طرف ته چې دا په تواتر سره ثابت دی. ټول وایي چې دا بخاری شریف دا چاره امام بخاری صاحب دی، دا تواتر نه ثابت دي. دا مسلم شریف د چاره دا امام مسلم صاحب دی، دا ترمذی د چاره امام ترمذی صاحب دی. نو دا مؤلفین او طرف ته د نسبت په تواتر سره ثابت دی. لہذا اوس دومره ویلم کافری کجه او سړی وی چې رواه البخاری، رواه مسلم، رواه ابو داود نو په دې سره دا خبره کافی کیږي چې څومره محدثین حضرات دي هغه خپل سند د دغه کتابونو پورې د امام بخاری پورې، امام مسلم پورې، امام ابو داود پورې د محفوظ ساتلو اهتمام کړی دی. او هغه تحریر چې پاغې کې یو انسان خپل سند د دغه کتابونو د محدثینو او لیکونکو مؤلفینو پورې خپل دغه سند بیان کی نو دې ته ویل کېږي ثبت او د دې جمع د اثبات. زمونږ سندونه او د هندوستان او پاکستان او د بنگلاديش د علماو سندونو د دغه سلسله دارومدار په شاه عبدالغنی رحمت الله علیه سره نو اغي خپل ثبت لیکلی دی. د اغي نوم دی الیانع الجنی. الیانع معنی دا پکا هوا پل پخه میوه، الجنی چې هغه روشو کولش. الیانع الجنی فی اسانید الشیخ عبدالغنی. نو بیا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه یو رساله ولیکله او هغه پکې د حضراتو چې کوم اثبات دي دا ثبتونه دي دا سندونه چې چا خپل تحریر کې لیکلي دي دغه اثبات پکې راجمع کړل د ټولو. نو دې ته نوم ورکو الازدیاد السنی. ازدیاد معنی را اضافه او السنی معنی دا رفیع او بلند. الازدیاد السنی علی الیانع الجنی. یانع جنی مخکې دا چاو د شاه عبدالغنی صاحب نو مفتی شفیع صاحب په رساله ولیکله الازدیاد السنی او په دې کې د ټولو بزرګانو چې کوم سندونه دي اسانید دي هغه پکې موجود دي لکه شیخ العین مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت الله علیه او حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه، دغه شان علامه شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه، سید شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه. د دې ټولو سندونه هغه پکې اسانید پکې موجود دي. زمونږ نواله ته نبی له صلوات و سلام پورې چې څومره سلسله ده کنه نو د سند 3 سلسلې دي. 3 سلسلې. یو سلسله زمونږ نه تر د شیخ عبدالغنی صاحب رحمت الله علیه پورې ده او دویمه سلسله د شیخ عبدالغنی رحمت الله علیه نه دغه امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود وغیرہ د دې کتابونو مؤلفینو پورې ده. او دریمه سلسله بیا د امام بخاری یا د امام ترمذی، د امام ابو داود، امام نسائی وغیرہ د دې حضرات مؤلفینو نه تر د نبی له صلوات و سلام پورې دا دریمه سلسله د دغه ده. او هغه دریمه سلسله په بخاری شریف کې دا بتا ته مخې راشي دا پکې موجود ده. او دویمه سلسله په الیانع الجنی پاغي کې موجود ده او لومبنه سلسله په الازدیاد السنی پاغي کې لیکل شوی ده. او زما چې کوم د حدیث او سند ده نو هغه دا سره ما بخاری شریف ویلې د استاد محترم استاد العلماء حضرت مولانا سید عبدالله شاه نقشبندی
حفظ الله تعالی د دارالعلوم رحمانی شب قدر داغي محتمم اوسم موجود دی الحمدلله. اغي د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د کوړه خټک د کوړی چې کوم استاد دی، عالم دی، مشر دی، چې هغه د ټولو علماء استاد دی، استاد المشایخ مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه نه بخاری شریف له. اغي د شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه نه، اغي د شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت الله علیه نه، اغي د حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه نه، اغي د مولانا شاه عبد الغنی رحمت الله علیه نه، اغي د مولانا شاه اسحاق صاحب رحمت الله علیه نه، اغي د شاه عبد العزيز رحمت الله علیه نه، اغي د شاه ولی الله محدث دهلوی نه، او اغي د شیخ ابو طاهر مدنی رحمت الله علیه نه. دا سلسله باقاعده پورا هغه موجوده ده. او زمونږ الحمدلله چې کوم په ثلاثیات بخاری کې کوم سند ده هغه ډیر لوی سند ده. ما ته اجازه باغی کې راکړی استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس ګمن حفظه الله. نو د دې چې دا کوم سند ده نو پدې کې تقریبا ولس واسطی دي د ثلاثیات بخاری د ولس واسطو سره مونږ نبی له صلوات و سلام ته باغی کې رسول ډیر نږدې سند او ډیر لوی اوچت سند. داغه وجدار چې پدې زمونږ په سند کې یو مشر عالم دی چې هغه بابا یوسف الحربی نوم دی، چې بعض حضرات فرمایلی چې داغه 300 کال عمر وو، 300 کال الله پاک هغه ته عمر ورکړو. نو په دې وجبانې زمونږ د ګومن صاحب چې کوم د سند دی د ثلاثیات بخاری دا نورم چې دی ډیر زیات نږدې او الحمدلله غیره طرف نه مونږ ته د یو ځل نه 2-3 ځل اجازه ملو دی. لګ برا شو د امام بخاری رحمت الله علیه د جون حالات وتا. د امام بخاری رحمت الله علیه نوم د محمد، د پلار نوم د اسماعیل، د نیکه نوم د ابراهیم، او د قرن نیکه نوم د المغیره، بیا د هغه د پلار نوم د البردزبه الجعفی البخاری. نو نوم داسې شو محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیره بن البردزبه الجعفی البخاری. او ابو عبدالله باندې مشهور دی د کنیت دی او لقب دی امیر المؤمنین فی الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث دا د دوی لقب دی. کله پیدا شوی دی په 194 هجری کې پیدا شوی دی. د امام صاحب رحمت الله علیه د وفات نه تقریبا 15 کال وروسته 4 کال وروسته امام بخاری رحمت الله علیه پیدا شوی دی. او په سیر اعلام النبلا کې لیکلی چې ماشوموالی کې د امام بخاری رحمت الله علیه د سترګو نظر هغه تلو او مور ډیره زیاته پریشان و. په دې حالت کې په خوب کې وته ابراهیم علیه السلام راغې او غي وته دا فرمایل یا هذه قد رد الله علی ابنک بصره، الله استازوی ته خپل نظر واپس ورکو لکثرت بکای کی او دعای کی، د ډیرو دعاګانو او استاد ډیرو جړاګانو په وجه باندې. نو علما فرمایي چې وکتل الله تبارک وتعالى امام بخاری رحمت الله علیه ته هغه خپل نظر بینایی هغه واپس ورکړو. په شروع کې والدی چې والد صاحب خزر وفات شوه، نو والدی په مکتب کې د قران مجید د حفظ د پاره امام بخاری رحمت الله علیه چې یو مکتب کې داخل کو کېنو. امام بخاری رحمت الله علیه بخپل فرمایي چې دغه دوران کې الله زما زړه ته دا القا وکړه، زما زړه ته دا خبر راواچوله چې زه احادیث مبارکه یاد کما. نو د ماشوموالی نه د محدث داخلی رحمت الله علیه په درس کې هغه شرکت شروع کو، هغه کې به داخلي ده. امام بخاری رحمت الله علیه بخپل دا واقعه بیانوي چې یو ځل زما استاد محدث داخلی رحمت الله علیه یو حدیث مبارک بیان کو، داغه سند داسې وایي چې سفیان د ابو زبیر نه او هغه د ابراهیم نه دا خبره نقل کړی ده. نو امام بخاری رحمت الله علیه استاد تویلی چې ابو زبیر لم ير ابراهیم، ابو زبیر خو د ابراهیم نه روایت نه دی کړی استادجی. نو شیخ صاحب چې خاموش شو، بیا چې ورته ویلې پس هغه په قار شو ورته. بیا چې کله امام بخاری رحمت الله علیه د شیخ صاحب ته وی چې تاسو کوم لیکل کړی دي، تاسو هغه لیکلو طرف ته لګ مراجعاتو کې واپس لاړ شئ. نو لہذا اغي چې دن لاړل او هغه لیکلو ته مراجعاتو کې واپس راغی.
نو امام بخاری نه تاسو کې چې تسوي چې د حدیث د چانه مروي دی دا د چانه نقل نو هغه وته فرمایل چې د زبیر ابن عدینا او تا ابو زبیر یاد کو دا ابو زبیر نه دی دا زبیر ابن عدی دی نو په هغه وخت کې دا استاد دغه صحیح تصویب کو او ته فرمایي چې او تا صحیح خبر وکړه دا ابو زبیر نه دی بلکې دا څنګه چې تویل دا زبیر ابن عدی دی او په دغه وخت کې د امام بخاری رحمت الله علیه عمر یو لسکاله دا علم د حاصلولو د بارا امام بخاری رحمت الله علیه د 1400 کالو په عمر کې سفرونه شروع کړل او د دې غرض د بارا امام بخاری رحمت الله علیه مختلفو زینو سفرونه کړی دي مختلفو علاقو ته تشریف وړی دی د یو شارح په نسبانه غ فرمای اقمت بالحجاز 6 اعوام حجاز کې مس او وکاله تیر کړی دي او وکاله صرف دغه سفر د پاره دغه علم د پاره سفر کړي شام کې مصر کې او الجزیره کې 2 سفرونه شوي دي او بصره کې سلور سفرونه شوي دي او بیا فرمایي چې ولا احصي کم دخلت الى کوفه و بغداد مع المحدثين ما ته دا یاد نه چې زه کوفه ته او بغداد ته محدثین سره د علم د حاصلولو لپاره سو ځل ما سفر کړی ما ته دا یاد نشي نو استاد محترم ګمن صاحب د دې وجه ذکر کوي وی انسان ته استاد ته دا یاد دي چې ما شپږ کاله په دې مدرسه کې تیر کړ دا خو ته یاد دي کنه خدا را ته یاد نه چې یاره زه په دې دروازه باندې سو کاله تلی راغلی ما یا زه سو کاله د نشوي بار شوي ما نو دا علم صرف او صرف ځکه نه چې دا دروازه غني او حدیث مبارک کې راځي نبی له سلام فرمای انا مدینه العلم وعلی بابها زدا علم خارم او علی صاحب داغه دروازه را او دغه دروازه د علی صاحب چې کوم دغه هغه د کوفه ته راغلی را نو لہذا د بخاری شریف د امام بخاری چې کوفه ته د علم دروازه وای زکه وی چې را بار بار دې ته ورغله ما ته یاد نه چې سوزل ورغلم نو لہذا غیر مقلدین ک کوفه ته بدوي یا د کوفه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته بدوي دا راغي کمقلی دا او د امام بخاری رحمت الله علیه دغه حالاتونه ناخبری ده د امام بخاری رحمت الله علیه 1080 استادانو چې دا غینا هغه علم حدیث حاصل کړي ده هدی الساری دا کتاب لیکلی چې امام بخاری رحمت الله علیه 1080 مشایخونه علم حدیث حاصل کړي چې باغی کې مختلفه طبقې دي تقریبا 15 طبقې لري پکې یو طبقه امام بخاری رحمت الله علیه د هغه حضراتونه علم حاصل کړي د حدیثو چې هغه تبع تابعین دي تابعین نه علم نه حاصل کړي تبع تابعین نه علم حاصل کړي لکه مکی بن ابراهیم چې دا کم ثلاثیات د امام بخاری رحمت الله علیه رازینو زیات تر پکې د دی مکی بن ابراهیم ذکر رازی ثلاثیات دی ته وي چې د امام بخاری رحمت الله علیه او د نبی له سلام ترمنځ پکې صرف 3 راویان دي نو دغه حدیث ته هغه ثلاثیات وي او امام بخاری رحمت الله علیه په بخاری شریف کې په دغه ثلاثیات باندې ډېر زیات فخر کوي چې رما دا فخر حاصل لې چې په دغه زما او د پیغمبر له سلام ترمنځ 3 راویان دي نو باغې کې اکثر مکی بن ابراهیم رازی او دغه رنګي ابو عاصم النبیل رازی او د قدرت کار ته وګوره چې دا مکی بن ابراهیم او ابو عاصم النبیل دا دواړه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردان دي اگر که امام صاحب سره غیر مقلدین دا غیر مذهب خلق لا مذهب خلق ور سره نفرت کوي خود امام بخاری رحمت الله علیه استادان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردان دي دویمه طبقه چې کم د تبع تابعین او داغه د خپل زمانی خلقو او د تبع تابعین هم عصرو نو لہذا داغینه احادیث ذکر یو خدای چې تبع تابعین او بل چې د تبع تابعین هم عصر خلق او دریمه طبقه هغه مشایخ چې اغي تبع تابعین سره شاګردي حاصله کړی او سلورمه طبقه چې امام بخاری رحمت الله علیه سره په هغه زمانہ کې موجود هم عصر او عمر بصر بیا کال دا چرته فرق راته نو د خپل دغه هم عصر خلکو دا غینم چې د علم حدیث هغه حاصل کړي او د کړي دي او پنځمه طبقه په دغه حضراتو کې د هغه کسانو نه چې هغه د امام بخاری رحمت الله علیه د شاګردانو په مرتبه کې راځي لکه امام ترمذی رحمت الله علیه دا غنم چې د امام بخاری رحمت الله علیه بعض زینو کې علم حدیث حاصل کړي جو ته پته لګیدل چې دا حدیث د دې سره لري امام بخاری رحمت الله علیه ورغلی هغه ته غشته لري د دینه اغداغي
عاجزي او داغي بزرګي معلومیږي چې دا شرم پدې کې نه کې چې شاګرد نه ذکر کوم. امام ترمذی رحمت الله علیه و فخر کو چې دا حدیث زمانه امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی دی. نو څنګه چې د امام بخاری رحمت الله علیه معتقدین زیاتو، د امام بخاری رحمت الله علیه صفت کوون کې زیاتو، نو دغه شان حاسدین هم زیاتو. څومره چې د انسان مرتبه لوی وي دومره غټ دشمنان وي. نو لہذا مشهور دار چې درې واقعات وسره داسې راغلیو چې د هغې په وجه باندې امام بخاری رحمت الله علیه ته ډېر مشکلات مخې ته راغلیو او بعضې زرات وسره څلورمه واقع هم ذکر کړې وه. یو ځل وی یو مسله پکې د رضاعت وه چې د هغې په وجه باندې فتنه جوړه شوې وه. امام بخاری رحمت الله علیه فتوا ورکړله د رضاعت کې او په دغې وجه باندې خلکو امام بخاری رحمت الله علیه د بخارانه وایسته. او بعضې دویمه مسله دا وه چې یاره آیا دا ایمان دا مخلوق دی که غیر مخلوق دی؟ نو امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې دا مخلوق دی او حادث دی. په دې باندې خلکو فتنه جوړه کړله. او دریمه مسله دا وه د خلق قرآن چې آیا قرآن د الله مخلوق دی او کنه دا د الله کلام دی؟ نو امام بخاری رحمت الله علیه وکي فرمایي چې دې کې دوه خبرې دي. یو دا چې کلام الله غیر مخلوق د الله کلام دی او دا مخلوق نه دی، او دویم دا چې افعالنا مخلوقه زمون کارونه چې د مخلوق دي و الفاظنا من افعالنا، او دا مونږ چې په قرآن د په خولې چې کوم ټکي د قرآن وایو دغه الفاظ چې د مخلوق دي. نو لہذا په دې وجه باندې خلکو ته یو مسله جوړه کړه او بیا دغه نیشاپور کلینم چې دی امام بخاری رحمت الله علیه ایستلی شوی دی. څلورمه مسله ورته بیا دغه مشرانو د حاکمانو د باچایانو له طرفه بادشاهانو له طرفه د رابللو وشوه چې هغې کور ته رابللي او امام بخاری رحمت الله علیه ته انکار وکړو. نو په دې وجه باندې امام بخاری رحمت الله علیه هغې چې د اخر کې دومره تنګ شو چې د الله تبارک وتعالی نه د مرګ تمنا وکړله. نو لہذا استاد محترم ګومن صاحب فرمایي چې زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین یو، او امام بخاری رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه مقلد دی. امام بخاری رحمت الله علیه د دنیوي تکالیفونه تنګ شو، نو الله نه د مرګ تمنا وکړه. و الحمدلله موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین یو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته تر د زهر پورې په جیل کې ورکړل شوی دی، خو هغه د الله نه د مرګ سوال نه دی کړی، تمنا نه ده کړې. مونږ دومره الله پاک استقامت راکړي چې هر څنګه حالات راځي صبر او استقامت او استقلال نه به کار اخلي.